بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم. دا قرآن پاک چې دا د ترتیب عثماني مطابق د سورۃ الفاتحه نه د آغاز شوه دی او دا سورۃ د قرآن حکیم د دې مختلف اسماء هغه احادیث مبارکو کې ذکر شوی دي. د فاتحه الكتاب هم وي دغه چې ترتیب عثماني مطابق د دې کتاب الله فاتحه او دغه افتتاح هغه دې نه او د مضامین په لحاظ سره هم د ټول قران پاک آغاز چې دی هغه د سورۃ الفاتحه ده. دغه چې قران پاک کې چې څومره مضامین راغلي دي هغه د توحید، رسالت او قیامت سورۃ دي. نو دا مضامین ثلاثه دا دغه مضامین دي. البته مدنی سورۃونه نو باقي کې دغه درې واړه هم دي: توحید، رسالت او قیامت او دغه سره سره جهاد. هغه ټول د اجماع اشارات په دې صورت کې هغه راغلي دي او دغه تذکرہ په دې کې موجود ده. نو ځکه د فاتحه الكتاب او دې ته القرآن هم وي چې دا د قران پاک اصل دی او دا دغه بنیاد دی او دې ته سبع مثانی هم ویل کېږي. قرآن پاک کې په خپل راغلي دي چې ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم او خامخا په تحقیق سره درګړې دې مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سبع مثانی وهغه آیات چې هغه بار بار مکرر دي او داغي بار بار تکرار کیږي هر مانځ کې او هر رکعت کې او په هر موقع باندې دغه سورۃ الفاتحه تلاوت کیږي. دا سبع مثانی دي. اول قرآن العظیم او عظیم الشان کتاب قرآن پاک. نو دغه دوه قول دي چې والقرآن العظیم یا د سبع من المثانی دا دغه عطف تفسیر دي. نو کدا عطف تفسیر شي نو بیا قرآن عظیم هم سورۃ الفاتحه نه عبارت شي او کدا عطف نسق وی بیا چې عطف تقاضا د مغایرت کوي نو بیا سبعا من المثانی دا سورۃ الفاتحه شو. اول قرآن العظیم دا باقی قرآن شریف شو. بیا به عطف تقاضا د تغایر هغه باندې کوم نه برابر شي او دې ته سورۃ الکافیه هم وایي ځکه چې دا د ټول بنیادی چې کوم عقاید دي نو دا دغه لپاره کافی دي. دغه تذکرہ په دې کې شته روان دي. الحمدلله رب العالمین نو په دې کې د الله رب العالمین داغه خالقیت ځکه الحمدلله بهذا من قبیل ذکر العلم واراده الوصف المشكور. لکه موږ وایو کتابونو کې لكل فرعون موسی اے لكل مبتل محب. نو الحمدلله معنا الحمد للخالق. نو خالقیت د الله رب العالمین او بیا ربوبیت د الله رب العالمین رب العالمین او الرحمن الرحیم باغی برکت د الله رب العالمین چې هغه عام الرحمت ته او هغه تام الرحمت ته او بیا مالک یوم الدین په دې کې قیامت. ځکه ډېر ګڼ مفسرین حضرات هغه فرمایي چې دا قران پاک ټول چې دی نو د دې هغه حصے مقرر کړی دي. څلور حصے وی په یو حصہ کې بیانې کې خالقیت د الله تعالی چې دا تمام کائنات بلا شرک غیره دا د الله رب العالمین مخلوق دی او الله رب العالمین د هغه یعنی د نفسنا هغه چې کوم نه هسته تا او د عدم نه وجود تراوت دي او دویم هغه د ربوبیت د الله رب العالمین چې د ټول کائنات مربي داغه پالون کې او داغه نگهداشت کوونکې هغه هم صرف او صرف الله رب العالمین او بیا بل دریم نمبر برکت د الله رب العالمین دا مادي او دا روحاني او دا څومره برکات انعامات او احسانات دي د دې دهنده او د دې ورکون کې هم صرف الله رب العالمین او بیا قیامت چې مصدقین او مکذبین
هغه ته د جنت او د دوزخ په شکل کې هغه انجام یا بد یا نیک هغه ورکون کې دا اختیار هم صرف د الله رب العالمین سره دی. اوس چې کله یو مضمون شروع کیږي لکه یو مقرر تقریر کوي ناغوی الحمدلله اولو ته الحمدلله وی خطبه ته شروع کی لکه مونږ او تاسو دا ټول قران شریف پورو نو چې اول شروع کیږي سورۃ الفاتحه د سورۃ الفاتحه تر سورۃ الانعام پورې دا د مضمون اول خالقیت د الله تعالی اول کې ورته خطبه ویله الحمدلله رب العالمین چې کله سورۃ الانعام ته ورسو نو دا هغه ځای نه دویم مضمون بیا شروع کیږي چې هغه د ربوبیت د الله رب العالمین نو ورته سورۃ الانعام په اول کې ورته بیا خطبه ویله چې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بیا ورته الحمدلله معاذ د سورۃ الانعام نواغلی تر سورۃ الکهف پورې دا ټول دویم نمبر مضمون دی او د سورۃ الکهف نا بیا آغاز کیږي د دریم مضمون چې هغه د برکت د الله رب العالمین برکت د هنده دا صرف الله پاک دی تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا هغه مضمون په دې کې ډېر په تفصیل سره بیان دی چې سورۃ الکهف آغاز کیږي نو مضمون بدل شنو بیا ورته خطبه ویلا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نو تر سورۃ السبا پورې دغه مضمون دی برکت د الله رب العالمین او بیا د سورۃ السبا نه واخلي تر د اخر د سورۃ پورې اخر د قران پاک پورې نو بیا دا څلورم مضمون دی علماء فرمایي په دې څلورم مضمون کې دوه حصے دي یو د نفي د شفاعت قهري چې دا څه څوک هستی نشتا دا څه څوک یو مخلوق کې نشتا چې هغه الله رب العالمین نعوذ بالله مجبور کی او یو مجرم داغه اخلاص کاغه هر څومره عظیم هستی وي او د الله رب العالمین د اذن نه بغیر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه شفاعت خوشتا معتزلوی د سرنا شفاعت نشتا او مونږه اهل سنت والجماعت وایو چې شفاعت شتا احادیث مبارکاو کې راغلي دي د شهیدانو شفاعت د عالمانو او د حافظانو شفاعت د معصوم بچو شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرى دا ټول حق دي دې وجنه اهل سنت والجماعت چې کوم عقاید ذکر کوي هغه کې به او شفاعت حق نو معتزله خدای نه بالکل انکار کوي هغه وینا نفسي نفسي د هر سړی په خپل عمل خلاصيږي د بل په سفارش باندې انسان نه خلاصيږي او بیا د هغه لپاره دلایل وی چې والله تعالی انسان الا ما سعى د انسان د لپاره صرف د خپل سعی د خپل عمل هغه د نجات لپاره پوره دي او کله د خپل سعی نه او خپل عمل نه نو د بل په شفاعت باندې یا د بل په وینا باندې نه خلاصي او موږ اهل سنت والجماعت وایو چې د سعی نه مراد هغه سعی ایمانی ده چې کوم سړی ایمان نه قبول کړي او کلمه نه دا ویلې نو دا هغه د پاره چې کوم نه هغه شفاعت نشته او کله مؤمن دی مسلمان دی او ګناهګار دی او خطاکار دی بیا دا هغه د پاره شفاعت شته حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمه الله چې کوم د دارالعلوم دیوبند داغي مفتی اعظم او د خپل وخت او دیوبند داغي اوسیدونکو او قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه داغه خلیفہ دی او ډیر لوی مفتی او ډیر لوی مفسر دی وی او پیره د شپې سملاستم د کېدو بخیال باندې او چې کله و د کېدو د نردیشم په دې کې د ذهن کې یو خبر راغله ځکه كل اناء ينزح بما فيه هر لوخنه هغه شی ساتي چې کوم باغی کې وي نو موږ خلق فضولیات کوټونه او هغه فکرونه هغه کوي او اهل الله او دغه بزرګان دین او اهل دل او اهل علم خلق هغه په خوب کې هم هغه علمي ذوق او علمي پرواز هغه جاری
او هغه د روحانيت چې کوم د هغه په غلار باندې رواني یو د کېدو د نږدې او په دې ذهن کې مې وخلجان غوندره راغی ما وی چې قرآن پاک کې خدا راغلي دي چې والله صلی الانسان الا ما سعى انسان د پاره صرف خپل سعی په کار باندې راضي او د بل په سعی نه خلاصيږي دینه مطلب خدا چې د بل په شفاعت باندې انسان نه خلاصيږي او چې بل طرف ته احادیث الذخیره ته ګورو دا غینه معلومیږي چې یاره معصومان به هم شفاعت کوي موږ جنازه چې وایو نو شافع او مشفع او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت او حافظان په لفظ کتانو قد وجبت لهم النار چاغیل النار د جهنم واجب شوه دی دا غي شفاعت وکي نو دا په ظاهر د قران او د حدیث په منځ کې تضاد دی او دا غي په منځ کې چې کوم دی نو هغه اختلاف دی په ذهن کې مدا خلجان راتو خوب مې بالکل وتښتې ځان سره مې چې سحر پاتم ان شاء الله کتاب به وګورم او تفسیر به وګورم چې دې مسلې حل کړي وې بیا مې ذهن کې دا خبر راغله چې ای بندې کته نن د شپې خوب په ځای باندې هغه خوب دی وګت شو دا غي نمبر جوړ شو النوم اخو الموت دا په دواړو رونه دي یو کشر روړ دی بل مشر روړ دی نو کدا خبره مرګ ته ورسېده نو تبر الله سره په داسې حالت کې پیش شي چې نعوذ بالله تاسو دې آیت باندې یا په دې حدیث باندې کې پوره اعتماد او پوره یقین دې نشته د شک او د تردد په حالت کې براشه او دا زموږ لپاره د ایمان لپاره د نقصان باعث دی نظام سره فیصله وکړه چې راشه تبه کتابونه ګوري او تبه چې کوم دې هغه مسلې تفتیش کړي راشه او باعث سره باندې جوړ شو او زما پیر او مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله چاغت ابو حنیفه وقت ویل کی نو ما به راشه هغه ته بلار شم دا زیارت کوم او دا خپل خلجان په داغه مخه ته کېدم نو د دیوبند را روان شو با پیاده دغه هغه وخت کې نور تنظیمات نو پیدل را روان شو او گنگوه شریف ته روان شو دا تقریبا 25 کیلومتر فاصله ده او ما خصن نا وخت پته نه لګي هغه څونه مطالعه کړي وا کم وخت بده و د شوي 11 بجې 12 بجې اور روان شو او تلم سیدا گنگوه شریف ته ورسېدم او چې کله ورسېدم نو حضرت گنگوہی رحمه الله تهجد لپاره او دس کو پاتې دله او بس په تیر شی و وجدې ولیدم نو ما ته وی عزیز الرحمن په دې ټیم باندې څنګه به ټیم راغلی ما ته وی حضرت دا شانته مسله راته پیښ شو او ما ته په دې حدیث کې او په دې کې تضاد ښکاری بظاهر دې تشریح سره نو بس ودا دې داوود هغه وې چې کوم دې لاسونو تندلې او ما ته اشاره باندې وی عزیز الرحمن صحیح سے مراد صحیح ایمانی ہے دا صحیح چې کومه دا د ایمان ولا صحیح ده نو که چا دونه مهنت نو کړي چې هغه ایمان راوړي په دنیا کې او کلمه ویلي نو بیا داغه د پاره او الله صلی الانسان داغه د پاره بیا شفاعت نشته او دا احادیث کې چې کوم راغلي دي حافظ قرآن به شفاعت کوي عالم به کوي شهید به کوي معصومان به کوي او رسول الله مبارک به کوي دا به د مؤمنین او ایماندارو خلقو د پاره کوي نو په دې ما خلجان هغه ختم کو او بیا د گنگوه نه روان شوم او سبقونه چې ساره ته بجې شروع کېدل نو بس د دیوبند طرف ته دلې او ما خپل مسلک باندې کېناستو او خپل درس حدیث او درس قرآن هغه شو نو بهرحال معتزله هغه د سرنه د شفاعت نه منکرین دي اهل سنت والجماعت هغه چې کوم نه هغه د شفاعت قائل دي چې شفاعت شتا او هغه د الله رب العالمین دغه په اذن باندې وي نو ما دا خبره ذکر کوله چې په څلورم مضمون کې دوه حصے دي یو د نفي د شفاعت قهري او یو د احوال القيامه د قیامت ټول تفصيلات د مکذبین او مصدقین او انجام د جنت او د دوزخ داغي تفاصیل نو چې انت هغه څلورم مضمون په خپل منځ کې دوه حصے شو نو د دې وجه نه هغه ته خطبه دوه پیری ویله چې کله سورته سبا شروع کیږي الحمدلله الذي له ما في السماوات به او خطبه ویله او چې کله بیا سورته فاطر شروع کیږي نو بیا الحمدلله فاطر السماوات والارض هغه دې ځان له خطبه ویله بهرحال دا ټول قران شریف مفسرین فرمایي چې دا څلور مضامین دي
اول خالقیت د الله تعالی، دویم ربوبیت د الله تعالی، او نمبر 3 برکت د الله تعالی، او څلورم قیامت. نو د ابتدا نه تر سورۃ الانعام پورې خالقیت د الله تعالی، سورۃ الانعام نه سورۃ الکهف پورې ربوبیت د الله تعالی، او سورۃ الکهف نه تر سورۃ سبا پورې دا د برکت د الله تعالی، او سورۃ سبا نه تر د اخر د قران پاک پورې دا د احوال القیامت. نو چونکه سورۃ الفاتحه چې مونږ او تاسو ګورو او مونږ دا د ټول قران پاک متن دی او دا د ټول قران پاک اجمال دی، نو په دې کې اجمالاً هغه څلور واړه ذکر شوی دي. الحمدلله نو مونږ وی دا ذکر د عالم دی او مراد نه دی وصف مشهوره الحمدللخالق، نو دا اجمالاً هغه اول مضمون دی. او بیا دی رب العالمین، نو دا دی هغه دویم مضمون ربوبیت د الله تعالی. دغه مفسرین حضرات فرمایي چې دا رب چې دی چې مونږ دا غي مختصره ترجمه کوو تربیت کوونکی پالونکی، او مفسرین حضرات وی هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. رب څوک دی؟ هو الخالق ابتداء، باول کې دا ټول مخلوق او دا تو به درخواست او به مطالبه او به ډیمانډ مهرباني وکړه وګړي د وجود زینت راکړه او د نس نه ایس طرح وصول او د عدم نه وجود طرح وصول، او بیا والمربي غذاء، او به هغه ټول د غذا تنظیم هم خبرون ویلو چې غذا په قسمه ده، یو مادي او بل روحاني. نو مادي غذا د جسم د پاره چې څومره ضرورت زندگی دي هغه موږ له برابر کړ، دا ټول کارخانو ول لګیا دي، دا ټول زمینداران د تار نه ماخه پورې اړم دي، او دا ټول کائنات یو نړۍ چې انسان دی خپل ته بوزي. نو دیو جن حکم دا دی وی تاسو وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا الله په نوم چې دا نړۍ چې بدی کې څومره کارخانو مهنت کړي، څومره ماشینان او پردې، بیا دا پردې کوم ځای کې ایجاد شوی وي او کوم دماغ په هغه کې مهنتونه کړې دي، هغه کم ځای کې انجینیرینګ کړي دي. او نن ماته بنایا هو لقمه، هغه زما چې کوم دې یخ پوری دلان دې چې کوم نو هغه د پلیته کوم، دا بسم الله دا الله رب العالمین مهرباني ده، دا هغه کرم دی او دا هغه فضل دی. نو رب العالمین کې وی رب هغه دی هو الخالق ابتداء والمربي غذاء، او هغه بل د جسم سره چې کوم ملګری دی روح، ناغیلم د قران پاک غونډه غذا، د ایمان غذا او د روحانیت غذا هغه موږ لرا کړی، او بیا والغافر انتهاء، الله رب العالمین په انتها کې چې څوک د الله بنده جوړ شو ان شاء الله الله رب العالمین دغه مغفرت کوي، الله رب العالمین په هغه جنت ته داخلي دام د بل شاکار نه دی. رب العالمین کې هغه دویم مضمون شو. او بیا الرحمن الرحیم چې هغه به حد مهربان او انتهایی رحم کوونکی دی. نو پدې کې هغه دریم مضمون دی چې هغه د برکت د الله رب العالمین، دا د الله رب العالمین هغه برکت دی چې هغه د خپل رحمت په دنیا کې هغه صرف مسلمان پورې هم محدود کړي نه دی، بلکې کافر هغه په خپل نعمتونو سره مالامال ګرځولې دي، بلکې هغه مادي نعمتونه د مسلمان نه کافر لزیات ورکړي. دا هغه وجداد چې د کافر د لپاره خو صرف دا دنیا ده، او مسلمان د لپاره اصل ماوا او داغه د لپاره ټیکاونه هغه آخرت ته او هغه جنت ته چې کافر داغه نه محروم دي. نو هغه له چې څو ورکړي دي هغه ورټول په دې ژوند د دنیا باندې ورکړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل اجازه وغوښتو رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دروازه باندې چې درځې شم کنه دنه اسلام اعلان شو چې او راش اجازه ملاو شو دی ورغه وی رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې په یو چټای باندې تکیا لګولې و، د چټای هغه ناپونه او داغه نشانات د رسول پاک مبارک په جسم کې ټول وتلی پکلا کا بستر باندې یا پکلا کا چټای چې انسان کې مشبه شان په لاسو کې نشانات وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ولیدو نو دې په جړا پیغمبر علیه السلام ورته عمر ته بولې ځاړي،
هغه ویجی دا قیصر او کسرا او دا د جهان دا بادشاہان چې د دوه پیسو بادشاہان هم ندي او هغه دومره پناز او نعم کې او دومره حقیقو نوکران او چاکران او حشم قدم هغه ورته لاس په نامه ولاړ دي او د دنیا دومره نعمتونو سره مالامال دي او تاسو چې د دوړو جهانو سردار یې تاسو دا پوزیشن دی چې هغه د چټای نشانات تاسو وجود باندې ودلې دي نرم به طرف نشته او سخات چټای هم نشته تاسو دې دعا وکړئ چې الله پاک تاسو باندې او تاسو پر امت باندې دې باندې مهرباني وکړي او وسعت راولي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی عمر ما خو ډیر سمجھدار ګڼل خدا دا خبره دا ته وکړه او د رسول پاک مبارک چهره انور متغیر اشوا او ورته فرمایل وی اولئک لا خلاق لهم فی الاخره اته جماعت کم خلق په مثال کې پیش کړي دا هغه خلق دی چې په آخرت کې داغي دومره برخم نشته اغیله چې الله پاک سم ور کړی دی په دې ژوند د دنیا ول ور کړی او به ورته بدغه مضمون باندې یعنی هغه چې کوم دې تفصیل هغه ذکر نو بهرحال الله پاک دې نو هغه رحمان دی عام الرحمت دی دنیا کې کافر دی که مسلمان دی که فاسق دی که عادل دی او الله رب العالمین خپل نعمتونه داغه نه استفاده هغه د هر چا د پاره ورکړي دي سادی بابا رحمه الله فرمایي وی اے کریمه کې از خزانه غیب قبر ترتا وظیفه خرداری دو ستا را کجا کنی محروم تو کې با دشمنان نظر داری وی هغه کریم ذات ته چې داغه په دسترخوان باندې منون کې او نافرمان دواړه کینی هغه سوشلیست چې هغه وی نعوذ بالله خدای نشته دا دنیا اټومیټیکلی روانه هغه هم د الله په دسترخوان باندې کینی الله ولا ورکی او مطیع چې دی هغه الله رب العالمین داغه قائل دی دنیا کې ټول الله تعالی عام الرحمت دی او په آخرت کې تام الرحمت دی په آخرت کې رحیم دی هغه خپل خصوصي مهرباني هغه په ایماندار او خلکو باندې وکي او هغه په جنت ته داخلي او کافر په داغه نه محرومي نو الرحمن الرحیم په دې کې هغه دریم مضمون ته اشاره ده او بیا مالک یوم الدین دا غتلورم مضمون دی چې هغه د قیامت چې الله رب العالمین مالک دوره د جزا دی مالک دوره د قیامت دی بهرحال دا سورۃ الفاتحه دا داغه یعنی چې کوم دینو اجمال شو او دې توي سورۃ الکافیه او دا رنګه سورۃ الشافیه دغه جدا شفا ده د مضرات روحانیو او جسمانیو او د امراض روحانیو او جسمانیو ټول د پاره هغه واقعات کوم احادیث مبارکاو کې راغلي ده چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې کوم علاقه د صحابه کرام سمیت تله وو او هلته کې داغي سردار هغه مار چې چلے وو لذیغن نبی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې سورۃ فاتحه چوک او دای په دم کړه هغه باندې الله رب العالمین هغه له شفا ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې تاسو کو چې تا هغه باندې کم دم ویلې او ما په سورۃ الفاتحه ویلې وا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې او دا شفا ده د امراض لپاره واقع امراض روحانیه او امراض جسمانیه د الله رب العالمین په حکم باندې او دې ته وی سورۃ تعلیم المسأله ینه د سوال طریقه خودل چې کله الله رب العالمین نسوک درخواست کوي او د الله تعالی نسوک دعا غواړي په کومه طریقه غواړي دا څنګه چې سره الله وجود کې خدای زما پلان کې کارو بلکې اول طریقه دا غي دا چې د الله رب العالمین داغه حمد داغه ثنا او داغه تعریفونه وکړه دا لکه څنګه چې دنیا کې څوک چاته درخواست لیکي یو افسر ته یو مشر ته نو محترم جناب فلان فلان داغه القابات لیکي بیا وی جناب عالی او بیا رسو خپل کوم هغه مدعا کوي او کدا اول نه داغه القاب او یا داغه آداب نه لیکلي آداب تسلیمات او د سر نه بسپلا خبره شروع کی دا بیا مؤثر نه وي نو دا صورت تعلیم المسأله لاول دا الله تعالی حمدونه دي داغه تعریفونه دي داغه ثناګانې دي او داغه سره اقرار دی د خپل بندګۍ ایاک نعبد و ایاک نستعين چې دا خاص د الله رب العالمین عبادت کو
خاص تا عبادت کو او خاص تا موږ مدد وغواړو وا کاغه عبادت قولی وی کاغه فعلی وی او کاغه اعتقادی وی چې څومره وی او کاغه مالی وی التحیات لله والصلوات والطیبات تمام قولی عبادتنا تمام بدنی عبادتنا تمام مالی عبادتنا دا الله رب العالمین لپاره دي تو څوک نظر و نیاز او منښت کوي دا چې مالی عبادت ته نو دا هم صرف او صرف د یو الله رب العالمین په نوم باندې کوي کله الله رب العالمین نه ما سیوا د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز هغه یو خبر وی هغه یو ژوندې وی هغه یو نیک وی هغه یو بد وی هغه ولی الله وی یا هغه نبی الله وی علیه الصلاۃ والسلام او شریعت د دې خبرې اجازه نه ورکړي او دای د شرک په ذمن کې راوځي तने खलक वही कि अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा किया है मांगना जो हमें कुछ है मांगेंगे मोहम्मद से विदा अल्लाह ताला बरख खुदा द जबत अगा यौमना कि अल्लाह यौ दे बस नऊज बिल्लाह दादा मुअत्तिला अकीदा दा अल्लाह बस टूटी शो नूर अल्लाह ताला इसम न की बस अल्लाह यौमना खबर खत्म मुश्किलात पर अचानक हल को बची बद अचानक غواړو او د بیمارو داغه د لپاره به د شفا درخواست وی چاته کو نو دا یو مبتدع وی مانگنا جو ہمیں کچھ ہے مانگेंगे محمد سے وی موږ څه غواړو هغه به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه غواړو اسلام او قران ترا تعلیم نه درا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي چاغه عظیم د کائنات لوی هستی دا او زمونږ دا معتقد دی چې بعد خدا مضر دوی قصه مختصره قصه دا چې الله نه دی وی خدای مګړه بهشکه چې بنده دی عبدالرحمن بابا فرمایي نور ټول صفاتونه پکښتا خو خدای به نه غړي او د بوردی صاحب هم وی مونږ او تاسو وی دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وی د پیغمبر علی السلام بارکه هغه شان عقیده ما جوړاوه چې کومه نصارا او د عیسی علی السلام بارکه جوړه کړي دا نعوذ بالله د خدای مقام ته رسولې دي بلکې مونږ وایو عبده و رسوله هغه د الله بنده دی او د الله رسول دی هغه معبود نه دی د پیغمبر علی السلام اعلی مقام دی په کائنات کې ذات مقام دی هیڅ نشته خو د دې باوجود هغه د الله رب العالمین بنده دی او هغه معبود نه دی مونږ به عبادت کا قولی دی کاغه فعلی دی کاغه مالی دی دا به صرف او صرف دی الله رب العالمین دا خبره کول یا پنجاب کې او بدی جهالت او تزینو کې شرک به راغستې او چې کوم دی یو مزار لبدلې په خبر باندې بولاړي او فلان بابا کو کړلې پتر دے فلان بابا کو کړلې پتر دے شرک واغلا کوي را کنه سودا ده نو داسې نظر نیاز کول دا په قران حکیم داغه تفصیل موږ او تاسو ته کوي چې د دې چې کوم نه هغه اجازه نشته ځکه عبادت صرف او صرف دا د الله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعين رئیس المفسرین حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه تشریح کوي وی نعبدک ولا نعبدک لا غیرک مونږه ستا عبادت کو د بل چا نه کوو ځکه ایاک نعبدو کې تقدیم د مفعول به په نعبدو باندې راغلی دا او تقدیم ما حق او تاخير دا مفید د پاره د حق او اختصاص ناغوی نعبدک لا غیرک ستا عبادت کو او د بل چا عبادت کو او عبادت دې څه نو مفسرین فرمایي وی هو غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم عبادت څه ده هو غایت الذل انتهائی عاجزی هم چې رکوع باندې الله رب العالمین د سرخ کوي دا انتهائی عاجزی ده دا الله په نامه چې الله تعالی وړي چې زه غلام او ته مالک او زه نوکر او خپل ځان می تړل دي وړل نکو کل نکو دا الله رب العالمین چې حکم نشتا بل خوا قتل نکو بس زه غلام
یا په سجده کې پریوزو الله رب العالمین ته او خپل محبوب انداز چې هغه تندې دی او مخ دی هغه په خاورو کې راکاږي. دغه حدیث شریف کې راځي چې دا انسان د ټولو نه زیات چې الله ته نږدې وي نو دا په هغه حالت کې او هو ساجد چې کله دی په سجده کې پروت دی. ځکه چې الله رب العالمین ډیر عالی دی، سبحان ربي الاعلى، او دې دا هغه اعلی ذات په مخ کې د خپل عاجزۍ او د خپل کمزورۍ د هغه اعتراف او د هغه اظهار کوي. نو عبادت څه دی؟ انتهایی عاجزي او بیا من غایت الحب چې په انتهایی محبت سره وي، د زړه په اعتقاد سره او د زړه په مینه باندې. دا څنګه نعوذ بالله چې دا یو بیګار دی بس موږ یې پر ترته نه، بلکې دا د ما د ژوندۍ وظیفه ده، دا د ما د ژوند دا د هغه مقصد دی چې زه به الله بندگی کوم. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا روح رحمت الله علیه فرمایلی نو انتهایی عاجزی چې په انتهایی محبت سره وي، او دا عاجزی چاته وکي؟ لله عز وجل، الله ته وکي. خدا دې نه چې چا په ذهن کې کومه طریقه راځي هغه طریقه به عبادت نه، فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم، طریقه به رسول الله صلی الله علیه وسلم. علماء مفسرین فرمایي وی پته ولګیدل چې انتهایی عاجزی دې په انتهایی محبت سره وکړه، ولله عز وجل نو لغیر الله وا ما تاسو غیر الله کار څه دی، ولله نو هغه ته وی شرک. او کله الله هوا فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم نو نو د محرم کو میاش کې ویجی وینم د عاشورې ورځ ده، او خاص کر د کاټلنګ او د مضافات خلق وی قبرونو باندې چې کوم نه لکه وبو واچوي ښا دجله وی دا حسنین کریمین وی ډیر زیات تګی شوی دي، د کربلا شهیدان وی تګی شوی دي. واجب خبردار چې شهیدان په کربلا کې تګی شوی دي او دلته کې وبو په کاټلنګ کې په قبرونو باندې اچي. نو په حدیث کې راغلي دي، نو په دین کې راغلي دي، او عقل هم دا غینه ایبا کوي. نو دا متابعت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه، د پیغمبر علیه السلام وی د عاشورې په ورځ باندې روزه ونیسي، او یا د عاشورې د هغه نور احترام هغه ذکر شوی دی، او دا تذکرہ پکې نه راغلی. نو که یو کار دی وکړو د الله د پاره نو لغیر الله، نو بیا به دا غینه شرک جوړیږي. او که عبادت دی وکړو لله دی وکړو او اتباع رسول الله مبارک نه وا په بل طریقه دی وکړو دا غینه بدعت شي. دا شرک او بدعت د هغه بنیاد هغه د قضیه د دې لپاره د وکیل علماء دیوبند مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله داغه کتابونه چیرې دغه صراط مستقیم پټای باندې انسان لاړ شي. ځکه چې ډېر خلک د محبت او د عقیدت په نوم باندې هغه بیا په شرکیاتو کې مبتلا شي، او ډېر خلک د توحید په نوم باندې هغه بیا توهین شروع، د توحید په نوم باندې توهین شروع کې د اولیاء الله چې پته نه لګي چې پلان کې بزرګ هغه ایمان تیر کړی دی او کنه تیر کړی، او بیا داسې الفاظ وي چې هغه د انسان د ایمان د لپاره د نقصان باعث جوړیږي. نو دې لپاره دا غي دا کتابونه خصوصا تذکیر الصدور فی احوال الموتى والبرزخ والقبور، او بیا دا غي د لپاره چې کوم نه طائفه منصوره، او بیا دا غي د لپاره الکلام المفید فی اثبات التقلید، دا ډېر انتهایی اهم دي. او دا د ټول دیوبند علماء دا غي تایید فرمایلی دي، غټو غټو اکابر او اسلاف. بهرحال په دې صورت کې الله رب العالمین سره بیا دا معاهده ده چې ایاک نعبد، چې موږ خاص الله رب العالمین عبادت کو او خاص داغه بندگی کو. دیو جن حدیث شریف کې دا راغلی دي چې دا سورۃ الفاتحه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قسمت الصلاۃ بیني وبین عبدي، صلات نه مراد ده سورۃ الفاتحه، ځکه چې فاتحه په صلات کې ویل کېږي. هذا من قبیل ذکر الکل و اراده الجزء، ذکر د صلات ته مراد نه فاتحه ده. نو دا فاتحه زما او زما د بنده په منځ کې مشترکه ده، دا تقسیم شوی ده. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی فاذا قال عبدي
الحمدلله رب العالمین وی چې کله یو سړی دا آیت وی چې الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی فرمایي حمدنی عبدی وی زما بنده زما حمد کوي زما تعریف یو او چې کله دا بنده وی الرحمن الرحیم نو الله تعالی فرمایي اثنا علی عبدی زما بنده زما ذکر خیر کو زما صفات عالیه بیان کړل او زما ثنائی ویل او چې کله دا بنده وی مالک یوم الدین الله تعالی وی مجدنی عبدی زما بنده زما بڑائی او بزرگی بیان کړه او زما چې کوم دینو هغه عظمت بیان کړه او چې کله بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله تعالی فرمایي هذا بیني و بین عبدی ودا زما او زما د بنده په منځ کې مشترک دی ولی دغه ایاک نعبد خاص دا عبادت نه عبادت حق د چا دی د الله رب العالمین او بیا و ایاک نستعین موږ خاص ستانه مدد غواړو دې کې تقدیم ما حق ته تاخير د بل چانه د بل چانه موږ مدد او استعانت حق نه طلبو په دې کې زموږ د دیوبند علما چې کوم د اعتدال مسلک دي ناغي دا فرمایي چې کچره څوک د الله رب العالمین عباد صالحین پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات یا اولیاء الله رحمت الله تعالی علیهم اجمعین اغه الله رب العالمین ته وسیله کړل او داغي په وسیله باندې د الله رب العالمین نه دعا وغوښته چې یا الله وړي د الله نه یا الله د خپل نیکانو بندگانو په وسیله د پیغمبرانو په توفیل او د صحابه کرامو او د اولیاء الله او داغي په وسیله زما مغفرت کی یا زما دا مشکل آسان کی داغي چې باقاعده دا صرف جائز نه بلکې دا امر مندوب دا دعا د قبولیت لپاره یو ښه عمل دی وجه شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله داغه چې چرته دعا غوړي دا به سری الله اپنے نیک بندوں کے توفیق او امام شاه ولی الله رحمه الله چاغه مسند الهند وی او هندستان ته احادیث چرار رسول دي امام شاه ولی الله رحمت الله علیه راوستي او په دې ټول هندستان باندې او په دې ټول بلاد اسلامیه باندې د امام شاه ولی الله او داغه خاندان شاه عبد العزيز صاحب رحمه الله شاه رفیع الدین صاحب رحمه الله شاه عبد القادر صاحب رحمه الله شاه عبد الغنی صاحب رحمه الله او شاه اسماعیل شهید صاحب رحمه الله دا ټول محدثین او مفسرین دي نو د دې په ټول مسلمانانو باندې ډېر لوی احسانات ټول تفسیرونه لیکلي دي او ترجمه لیکلي دي او تفاسیر او احادیث کتابونه لیکلي دي امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې ومن آداب الدعاء ان يتوسل الى الله تعالی بعباده الصالحین د دعا په آداب کې یو ادب دام دی د دعا په طریقو کې یو طریقه د اجابت دام ده چې کله دعا غواړي نو د الله نیکان بندگان دا چې کوم نه هغه الله رب العالمین ته وسیله کا نو دا اقرب الى الاجابت ستاسو دعا به قبول شي دیو جن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې حدیث دی چې کله باران نه کېدو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ځان سره وخت استسقاء لپاره او به الله تعالی نه دعا وغوښته چې یا الله مونږ به کوم دې ستا نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ به داغو په واسطه ستانه درخواست هغه کو او اللهم ان هذا عم نبيك خدای پاک دا ستاسو نبی علیه السلام تر دې نو هغه وسیله کې خدای پاک موږ باندې باران وکړي باران وشو وګوره کچری دا توسل بعباده الصالحین دا شرک ویل غډر خلق فورن شرک نو حضرت عمر چې خلیفہ راشد دی او بیا صحابه کرام اجماع سره ده ټول صحابه کرام موجود دي نعوذ بالله هغه بداسه عمل ولیکو بعض خلک وی اصل کې حضرت عمر سے چې کوم توسل ال الله کړه دے وی دای په عباس ته باندې کړه دے وی هغه باندې او موږ وای چې پړم وسیله کوي نو لکه خبره ته فکر کوي
چې یو شی شرک دی نو باقي کې بیا د مړ او د ژوندۍ فرق نشته دا خلاف معقول دی مثلا غیر الله ته تعبدي سجده کول دا شرک دی او دغه کې به لږ فکر کوو یو د تعظیمی سجده یو د تعبدي سجده نو تعبدي سجده د عبادت غیر الله ته کول دا شرک دی دا کفر دی او تعظیمی د احترام سجده چاته کول دا ګوره شرک نه دی خدا گناہ کبیره ده او دا حرام ده او ناجایز ده خو شرک ځکه نه دی چې شرک په یو ملت د مللو کې چرته جایز شوی نه دی چې کوم کفر دی نو من لدن آدم علیه السلام الى یومنا هذا هغه کفر دی او هغه شرک دی نو که تعظیمی سجده کفر وی او دا شرک وی نو بیا آدم علیه السلام د فرشتو سجده کړي د رسول روان دي اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس او بیا یوسف علیه السلام د خپل ورونو سجده کړي دا وخروا له سجدا نو دا په شریعت یوسفی کې او په شریعت آدمی کې د دې ثبوت شته او کدا شرک وینو په یو ملت کې بچا تنور راغله نو پته ولګیدله چې سجده تعبدی دا شرک دی غیر الله ته او سجده تعظیمی غیر الله ته کول دا شرک نه دی خدا گناہ کبیره ده او دا حرام قطعی ده پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کچری سجده د تعظیم دا د الله نه ما سیوا د بل چا د لپاره اجازه وینو ما بخته ته حکم کړو چې خاوند ته سجده وکړي وجونګه دا اجازه نشته نو اوس پته نه دا چې یو شی کفر وی او شرک وی نو باقي کې بیا د ژوندۍ او د بل فرق نشته نو دا سجده کڅو یو ژوندۍ پیر سیف ته کوي یو ژوندۍ انسان ته کوي د عبادت نو دا شرک دی او کله لاړ یو خبر ته او مزار ته سجده وکړه او د تعبد په نیت مې وکړه نو دا شرک دی د دنیا د جهان یو سړی دانش ثابتولې چې په ژوندۍ او مړ کې په دواړو کې په شرک کېدو کې یا په کفر کېدو کې باغی کې فرق شته چې کوم شی هغه مړ کا شرک دی نو بیا هغه ژوندۍ ته هم دی یا که یو سړی یو ژوندۍ مشکل کشا غړي او هغه مختار کل غړي او هغه احل المشکلات غړي او دای اعتقاد وي نو هم دا شرک دی او که یو مزار متعلق دا عقیده نو هم دا شرک دی په دې کې د مړ او د ژوندۍ فرق یا د هغه سوال نشته نو کچری دا توسل الی الله بعباده الصالحین دا شرک وې نو چې څنګه په مړو باندې شرک دی نو بیا په حضرت عباس اگر که ژوندۍ دی بیا بدام شرک په دې کې دا تفریقه کول دا چې کوم دین هغه یعنی د دې چې کوم دین هغه ثبوت په شرع کې نه لہذا دا ثبوتونه په ډیرو روایتو کې په ډیرو ځایونو کې قران او حدیث باغی کې راغلي دي وجنا علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله شیخ الاسلام چې کوم د دیوبند علماء یو ډیر لوی ترجمان دي او تفسیر عثماني لیکل دي او نن چې کوم دین د عربونه هغه تفسیر چاپ کیږي او بیا زموږ ټول حاجیانو ته متوفق ورکړي البته او باغی باندې او عظیم یعنی مؤرخ اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی داغلی کل باغی باندې موجود دي چې دا ډیر بهترین نو مسلمانانو لپاره عظیم تفسیر دی نو باغی کې باقاعده دا لیکلي دي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين کڅوک د الله رب العالمین بندگان الله ته وسیله کی او غواړي د جانا الله رب العالمین هغه دا نه کفر دی او نه شرک دی بلکې هغه دا جایز دی او دا امر مندوب المکه دا غي ذکر وشي بعد خلق ایاک نعبد و ایاک نستعين د دې په ځمن کې بیا راشي د توسل الی الله بعباده الصالحین یا بالانبیاء یا بالاولیاء باغی بیا د شرک فتوی ولګي نعوذ بالله کدا شرک شي نو څوار لس توکالن کلن تاریخ په موږ ټول دغدار شي باغی کې لوی محدثین امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هم د شرک په ضد کې راشي هغه هم دغه فتوی په ضد کې راشي مجدد الفسانی رحمه الله او بیا څومره چې کوم حضرات اسلاف د دیوبند هغه ټول لدی په ضد کې راشي لہذا باندې کې ډیر احتیاط پکار دی او فورا بچا باندې د فتوی هغه چې کوم دی لګول لدی پکار او یو خبره بلم ذهن کې وساته بعض خلک د دې آیت نه یو غلط استشهاد کوي وی ایاک نعبد و ایاک نستعين موږ الله سره دا معاهده کړې ده چې موږ به خالص د یو الله عبادت کوو
نو اذا تاسو احناف او دا تاسو حنابلہ او دا تاسو مالکیہ او دا تاسو شافعیہ وی تاسو امامان چې دي تاسو هغه چې کوم دي داغي په حکم باندې چلے گئے نو تاسو وو عبادت چې کوي تاسو چې عبادت معنا خبره منل نو تاسو د امامانو خبره منئ او تاسو داغي تقلید کوي نعوذ بالله ویدام تاسو د الله عبادت ونه بلکې دا تاسو د امام ته قول ګورئ او د امام شافعي ته د دیو جناغي تقلید ته هم بیا شرک چې دا کوم مقلدین حضرات دي ودا ټول په دې باندې هغه د مشرکینو داغي لیول لري نو لږ ځان په دې خبره مو یا کول پکار دي چې مقلدین حضرات څومره دي نو موږ حکم منو د الله رب العالمین او موږ حکم منو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د قران او حدیث چې کوم تشریح موږ د امامانو کړی دا نو موږ په هغه تشریح باندې روان او باقي حکم چې دی نو هغه حکم د الله رب العالمین دی د دې مثال راته دی حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ یو ځل چې په اصل کې نصرانی مذهب باندې و نو چې کله قران پاک کې آیت راغې الله تعالی فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الله اذا يهود او نصارى ذات بدترین خلق دي چې اتخذوا احبارهم ذینولي وهغفلوا عالمان لرا ورهبانهم وغفلوا درویشان لرا اربابا من دون الله دا الله نه علاوه د دین معبودان جوړ کړي والمسيح ابن مريم او مسيح ابن مريم دا غنه خدای جوړ کړو وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا دې ته اډر دا شوی دی چې یو الله عبادت وکوي حضرت عدی ابن حاتم راغه او پیغمبر علیه السلام ته ویلي حضور زغم مخکې په نصرانیت باندې ومه او زه عیسائی ومه ومونږه خو خپل احبار او رهبان هغه ته موږ خدایان خو نه وي او قران حکیم وایي چې خدایان ته جوړ کړي موږ خو هغه ته خدایان نه وي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې دا څنګه چې تاسو دغه عالمانو درویشانو به دا شی حلال دی او الله باغه حرام کړو نو تاسو بیا خورو او کدی ورته دا شی حرام دی او الله باغه حلال کړو نو تاسو بیا نه خورو دا څنګه هغه ویږي او دا څه هوا پیغمبر علیه السلام ورته وی چې معبود نور څه ته وي خدای نور څه ته وي او چې تحلیل او تحریم وي او تاسو تحلیل او تحریم هغه تاسو دغه احبار او رهبانو داغي په وینا باندې کوي اوس زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا مونږه چې څومره ائمه دي داغي صرف د قران او د حدیث داغي مونږه تشریح کړي او دا مونږ چې داغي تقلید کوو داغي لمنم څنګه کړي دا نو دا مونږ د الله په حکم دغه دې قران کې الله مونږ وایي چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسالو اهل الذکر تاسو پوښتنه کوئ د اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون ذکر نه مراد علم ده ان کنتم لا تعلمون دا بقرینه ده تاسو د اهل علمنا تاسو کوئ ان کنتم لا تعلمون که بخبر سره علم نه نو کار خبره ده مونږ سره هغه د اجتهاد هغه علم نشته هغه ماده او هغه قوت مونږ سره نشته نو مونږ د هغه ائمه نه تاسو او داغي قول مونږ داغي اتباع لہذا کچری د ائمه داغي تقلید مونږ ونکو لا تعلمون طبقه نو شاید چې موږ د گمراهۍ شکار شو موږ د نفسانیت داغي به شکار شو دغه احادیث کو دا راغلي دي موږ داغي تطبیق نشو کولای نو چې کوم ځای کې د مس د مرئی خبر راشي چې دا ناقض للوضوء دی او کنه احادیث کې خدواړه روایت راغلي دي بیا به موږ وایو چې نه دغه ځای کې دا ناقض للوضوء نه دی او چې کله بیا یعنی چې کوم دینو د خروج د دم مسله راشي چې آیا دا ناقض للوضوء دی او کنه دی بیا به موږ وایو چې دا ناقض للوضوء نه دی یو ځای کې د امام شافعي صاحب د وینا مطابق خبره کو بل ځای کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د وینا مطابق دا غي مطلب بدای چې موږ تقلید د نفس چې کوم ځای کې سہولت ده نو بس موږ باغې په روان دیو جن چې کوم خلق د ائمه او تقلید نه کوي په زمانہ نو ټول محققین علما وي چې داغي د گمراهۍ ډېر لوی خطر ده
او دا هغه چې کوم دې د صراط مستقیم نه د لړکېدو دا غي ډیر لوی خطر ده وی جب چھوڑ کر تقلید کو تم ہو گئے آزاد جب چھوڑ کر تقلید کو تم ہو گئے آزاد ہے فکر کہ ایمان کو برباد کرو گے دا خطر ده چې ایمان بدن هغه کې بدن نقصان راشي بارک ایاک نعبد و ایاک نستعین من سورۃ الفاتحه کې وایو او د دې دا تشریح کول چې کچا اولیاء الله یا بزرگان دین یا انبیاء الله ته وسیله کړل نو دام کې دي نعوذ بالله شرک دي دا تشریح د محققینو د قول مطابق خطا ده او دا خبره کول چې د ائمه او تقلید کول دا کې ټیک نه دي دغه چې الله سره موږ وعده کړی دا چې تا حکم ومنو او دې ته کې د امام حکم مني موږ وینا حکم موږ د الله منو لیکن داغي حکم داغي تشریح چې موږ ته کوم غړي دا هغه د قران د وینا مطابق چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون موږ چې لا تعلمون نو موږ د هغه مجتهدیننا او د هغه حضراتنا داغي موږ داغي هغه حکم معلوم کو داغي غ تشریح او بیا باغي باندې عمل نو بهر سورۃ الفاتحه په دې کې دغه مضامین اربعه خالقیت د الله تعالی ربوبیت د الله تعالی او بیا برکت د الله تعالی او بیا قیامت احوال د قیامت هغه په اجمالا ذکر شوی دي دیو جن دې ته ویل کېږي ام القرآن او دې ته ویل کېږي چې کوم دې سورۃ الکافیہ په دغه معنا سره الله رب العالمین دې موږ ته ټول د قران پاک او د سورۃ الفاتحه دغه انوارات برکات هغه نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وسلم